علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. دوستانو موږ ستاسو خدمت کې یو ځل بیا راغلي او تاسو ته ښه پته ده چې موږ تاسو له وظایف درکړو. زموږ کار عملیات دی، روحاني مسایل حل کول. هر یو مسله الله رب العزت حل کوي، موږ یې سبب او ذریعه یو او د قرآن او حدیث په رڼا کې موږ تاسو ته دا وظایف ښایو او فری ښایو چې تاسو په دې باندې خپل کار روان کړئ، خپل مسایل حل کړئ. په دې باندې یو ډېر خلک وي چې د هغې بچي نه کېږي، اولاد بندې شوي او ډاکټري څه مسله هم نه وي، ټسټونه هم صفا راځي. د هغې دپاره موږ یو مجربه نسخه راوړې ده، یو ښایسته وظیفه چې تاسو په سکرین باندې هم کتلی شئ. دا په سکرین باندې به موجود وي، وګورئ او دې طریقه کار باندې ځان پوه کړئ او زوجین دې دا شروع کړي، یعنې نارینه او زنانه دواړه به دا وظیفه 314 ځل وایي سهار او ماښام. انشاءالله د دې په ذریعې سره به الله دې ته اولاد ورکړي. هغه وظیفه کومه ده؟ وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. باقاعده تاسو ته به نقشه ښکاري په سکرین باندې، نو دا وظیفه تاسو کوئ 314 ځله. په دې تصور یې کوئ چې الله موږ له د دې په ذریعې سره د دې قرآن آیات په ذریعې سره دا عمل موږ کوو، موږ ته الله رب العزت نارینه اولاد راکړي. نو نارینه وي که یا چې کوم دی جینۍ وي هلک وي، هر یو وي، خو چې د چا بچي نه وي دا عامه وظیفه ده چې د بچو دپاره. نو دا تاسو په کثرت سره کوئ، انشاءالله الله رب العزت به د دې په ذریعې سره تاسو ته بچي درکړي. جزاکم الله خیرا.